سره جان مې نوم دی راحت جان څلورمه ورځ چې موږ راغلي یو دا ماشومان په دې سلارو کې ناستې لاندې ناستې وروره خل لوی یو تن دي وویل نو امتیاز درک لګي وروره هېڅ شي درک نه لګېږي او بس خل ځي راځي او بیخي بېحیا ده دلته نو باترومونه هېڅ ځای نشته دی او څلورمه ورځ ده پیسې به هم لګي ولې نه لګي لازم موږ نه وروسته وروسته لارې راغلې او لاړلې ما خپله ولې چې لارې راغلې او بېرته لاړلې اوس خبره داسې وکړه خبره موږ 15 ورځې مخکې موږ د لمبر راغی هغه سر نه لمبر شروع شو دې سر نه لمبر شروع شو موږ یې منځ کې پرېښودلو نن هغه ډرامه بیا جوړه شوله ولې خو له مې مخکې شروع کوئ که دا داسې یو ترتیب جوړ کړي داسې ترتیب دلته سکوټي ودروئ سکوټي 2 نفره سهار 2 د شپې نفر ودروئ هغو ته یو پرچې او پنسل ورکړئ سهار ګاډی راځي لمبر لیکئ د کار لمبر لیکئ هغه دسي ذاتي او لمبر به کار کېږي هېڅ مشکل به نه وي او که دوی داسې بې لمبري کوي څوک داسې ولاړ دي څوک داسې ولاړ دي چې دا اوس راشي هغه ځي او چې 10 ورځې ولاړ هغه ولاړ 17000 روپۍ که موږ دا ختموو 15000 که 20000 که هغه لاړه خلک که کېدای شي و پیسې ورکړي وروره خو موږ مخامخ نه لیدلې خو موږ د خلک داسې شکایتونه کوي ټیک شه مهرباني نوم مې انوار الحق دی د شپې 3 بجې راغلی یو صحیح د ماشومان واړه زاړه ټول زلاله سره دي پوه شوې ښځې ماشومان هر څه نو څوک تپوس نشته دی نه ناملیکنه شته دی نه حساب کتاب نه دفتر ته انتظامیه سیستم شته دی څه هم نشته دی پوه شوې نو بدل زلاله سره مخ نو څه نشته دی هېڅ هم نشته راغلی ګاډي کم از کم په زرا وځ دا ټیم ولاړ دي پوه شوې چې داسې مخ ته لاړ شي بې حسابه ولاړ شي شاته لاړ شي بې حسابه ولاړ دي هیڅ سیستم نشته دی نه استوګنې سیستم شته نه کاناپي نشته هېڅ هم نشته دی بس ضروريات د حاجت هېڅ هم نشته دی امتیاز ځای هم نشته بس اسمان ډاک نه کته نه ناسینول څه نشته زنانم دي ماشومان دي بس ټوله زه چېرته هم زلاله سره مخ یم ټوله بیماران دي ښځې بیماران شته دي ښځې بیماران شته دي ښځې بیماران شته دي بوډاګان بیماران شته دي ماشومان دا خو چې شپه په تېرې څه ماشوم بیمار دی ګرمي ده که نه نه بجلي شته نه هېڅ انتظام نشته دی پوه شوې نو دې د وجې ټوله زلاله سره مخ علیکم جی زه په خپله ګاډي والا یم ډرایور یم ما چې کله اسلام آباد نه ګاډی لوډ کړو نو پولیس والا رالل او 3 کسان یې بوتله د ګاډي نه بس دنه پیسې هم علي او بیا یې ډیپورټ کوي افغانستان ته پیسې هم علي کور کډې هر څه په ګاډي کې بار شوي او کسان یې ترېنه بوتله 2 پیسې هم ترېنه والي او ډیپورټ هم کي او په لاره کې پولیس والا هم تنګول کوي چې ګاډی را لوډي بس ودرېدلی 5000 یې واخېستلې 10000 یې واخېستلې 2000 یې واخېستلې بس څوک چې جوړښت راغی خو درې علي پرېږدي نه همداسې نو مهرباني وکړئ د پاکستان چې کوم دا هغه والا د پاکستان چې کوم دا حکمرانان دي مهرباني وکړئ چې تاسو دې باندې خپل سرچنګ وکړئ چې دا ظالم خلک دا ظلم چې څوک کوي دې سره خپل قانوني چلن وشي مهرباني